إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبسا وكنتم أزواجا ثلاثا. سورة واقعہ شروع کو. دا واقعہ لفظ پر اول آیات په آخر کې راغلی دی او دا د قیامت د نومونو نه یو نوم هم دی، نو په دې وجه باندې دې صورت ته دا نوم کېښودی شو سوره واقعه. او مکی دی، نو د هجرت د نبی علیه السلام نه مخکې نازل شوی دی او د دې صورت موضوع چې ده هغه احوال د قیامت ذکر کول دي. د قیامت حالات الله تعالی ذکر کوي او بیا په قیامت کې به د خلق درې ډلې شي. یو به اصحاب الیمین وي، بل به اصحاب الشمال وي او بل به اصحاب السبق وي. دا اجمالی طور باندې قرآن سوره واقعه په سر کې ذکر کړي دي او بیا وروستو پوره تفصیل سره دا درې واړه ډلې ذکر کړي دي. د دې ډلو هغه حالات او صفات ټول ذکر کوي او د دوی هغه انجام او نتیجه هم ذکر کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نوم د الله چې بې اندازې مهربان او زیات مهربان دی. اذا وقعت الواقعه، کله چې واقع شي هغه حالت واقع کېدونکې. دا د قیامت په نومونو کې یو نوم دی، څنګه چې طامه د قیامت نوم دی، ثم ازفه د قیامت نوم دی او بے شمار نومونه په قرآن کې ذکر دي. نو من جمله د هغې نه واقعه هم ده او دا حالت واقع کېدونکې. دا تعبیر په دې سره ځکه کوي چې قیامت خامخا راتلونکی دی. لیس لوقعتها کاذبه، نه به د دې د واقع کېدل لپاره یو نفس کاذبه. کله چې قیامت قایم شي او خلق د قیامت دا حول او هیبت وویني، نو داسې به پرې مخلوق کې یو تنم نه چې هغه وایي دا قیامت نه دی. دا ترجمه هم خلکو کړې ده. نه به د واقع کېدلو د دې قیامت او په وخت د واقع کېدلو د قیامت کې نفس کاذبتون جماعت کاذبتون دا به نه بیا. لکه څنګه چې به په دنیا کې دا خبره کوله چې داسې خبرې دي لا یبعث الله من یموت، چرته به راپورته نه کړي الله هغه څوک چې یو ځل مړ شي. دا د مشرکانو په خوله باندې به هر وخت دا خبره جاري وه چې لا یبعث الله من یموت. نو قرآن نو فرمایي لیس لوقعتها کاذبه. بیا به نه د واقع کېدل د دې لپاره یو نفس کاذبه چې وایي قیامت نشته دی، څنګه چې به په دنیا کې ویل. خافضة رافعه، داسې واقعه خافضتون چې ښکته کوونکې وي او اسفل سافلین ته بوتلونکې وي. بعضې خلکو لره اگر چې په دنیا کې به هغه د خلکو په نیز باندې ډېر غټ خلک به ښکاره کېدل، صاحب ثروت او مالدارۍ او د جاه و جلال د وجې نه به خلکو ته ډېر اوچت ښکاره کېدل. اگر چې لوی مشرک به و، اگر چې لوی منافق به و، خو خلکو ته به ډېر اوچت ښکاره کېده هلکه دا ډېر اوچت سړی دی او دا ډېر پلانې سړی دی، دا د جرګو سړی دی. نو دا به الله رب دا صورت دا قیامت دا به هغه د خلکو په نظر کې عزتمن خلک داسې ذلیل او خوار کې او اسفل سافلین ته به ورسوي. رافعه پورته کوونکي به وي بعضې اقوامو لره چې په دنیا کې به د خلکو په نظر کې ډېر سپک به راتلل، ډېر کمزوري به راتلل، ډېر خسته حالي به راتلل او ډېر لاندې خلک به ورته ښکاره کېده او مجانین او لیوني به ورته د سرمایهدار او دنیا پرستو ویل.
دا با اعلی علیین تا اللہ ورسی رافعتن اوچت پکی اللہ دوی اعلی العلیین تا اگرچہ پا دنیا کی دوی دیر غریبانان و فقیران او مسکنان ولی نو اذا رجت الارض رجا دا قیامت پا کلا قائمیگی اذا رجت الارض رجا کلا چه زلزل شی زمکا زلزل کے دلو دا زمکا بانی بدا سے زلزل راشی او دا سی بزی رازی لکتاو چه پا کور کستاسو وڑو کی اروری یا استاسو بچی او مور پا زانگو کی اچولی آغا ڈوڑی او چیتالا پا خی او تیرے سے زنگی او دا دگا سیزی دا زانگو دسی او دسی زی دا وڑو کی پا کٹالی خوری دک کسی بدا زمکا زیر راجی دا سی مفسرین دا کی مثال پیش کرے دے وبست الجبال بسا او وابا لوزولی شی پوٹی پوٹی بکڑے شی غرونا بسن الوزول مانا دادا چی دا غرونا با ریزی ریزی شی او بیا با دا دین ذرات بساز شی او پا اوا کی با والو زولی شی او ختم بشی فکانتو حباء منبشا پس او بگرزی دا غرونا حباء اغا گرد و غبار منبسا خورور حباء اصل کی چستاسو پا کوٹا کی پا جیمی کی اغا سوڑا گندی او پای که نور را ننوزی ستار کوٹی تا او تا آگے تا گوری نو پای که ذرات تاویگی دک تا حبا ویلے کیگی حبا ریزی ریزی نری نری اجزا وکنتم ازواجا ثلاثا او وی یای بتا سپورز قیامت بانے درے ڈالے انسانانو سر مخاطب را طول انسانیت پا درے ڈالو بانے تقسیمی تفصیل اجمالی دارے فاصحاب المیمنہ یو بپائی کے خاوندان د خلاص بوی دا سمانا دا یعنی دا اللہ دا عرش کی طرف تا دوی ناس دوی تبر دوی عمل نامہ پا خلاص بانے ملاویگی دوی پا آسمانونو کی دا آدم علیہ السلام خی طرف تا ناستو دا طول دا اصحاب الیمین ترجمی دی ما اصحاب المیمنہ خبری دا خاوندان دل خلاص سوک دی خبری تی ما اصحاب المیمنہ سوک دی خاوندان دا خلاص دار تعظیم دا پارا استفہام دے دا دی دا خبر غٹائی دا سوک دی دوی سے صفت دے دا دوی سے کار کردگی وا دا دوی قیامت کے سا انجام دے واصحاب المشأمہ او خاوندان دا گسلاسو دویم نمبر دا اللہ دا عرش گس طرف تا بناستی دوی تبا عمل نامہ پا گسلاس ملاویگی دوی دا آدم علیہ السلام پا حدیث کی چرازی اگا گس طرف تا ناستی چی نبی علیہ السلام ویل آدم علیہ السلام چی بخی طرف تا او قتل نو بے خاندل خوشحال بشو او چی گس طرف تا بے او قتل او بے جڑل چی دا بچی خمی جہنم تا روان دی دک سپلار او مور پا بچو بانی دائی کی چی پلار او مور دا نغوار جی بو دنیا کے زمارا بچی بانی چرتا مچمو بنی گی نا بدا سنگو غواړي چې په جهنم کې زما بچي پرو دې سره په جنت کې ما چرته دا مور او پلار یو دار چې مور او پلار لم یبج دلینو خو پرې دی کنه خو ډوړې په ځای باندې ته وګینی غیا خوري والسابقون السابقون والسابقون اغا وړاندې کیدونکي نیکو تا اغا وړاندې کیدونکي هجرت تا اغا وړاندې کیدونکي جهاد تا اغا وړاندې کیدونکي هر نیک عمل تا السابقون هم دوی با وړاندې وي په اعتبار د مرتبو سره او هم دوی به وړاندې وي په اعتبار د دخول د جنت سره اوس درې ډلې ذکر شوي تفصیل الله شروع کوي نو دا کله کله خلک داسې کوي چې یو درې شی نه اجمالي ذکر کی نو کوم چې وروستو ذکر کی هغه بیا په تفصیل کې مخکې ذکر کی او دا دې دپاره چې د کلام کې قطع رانشي نو دوه ډلې ذکر شوي اصحاب
شمال او اصحاب المشأمه. نو السابقون د ټولو نه رستو ذکر شو، اوس د دې تفصیل اول شروع کوو. اولئک المقربون، دا سابقون څوک دي؟ اولئک المقربون، دا کسان هغه دي چې نږدې به وي الله ته. دا به الله په جوار کی، دا به الله تعالی ته نږدې خلک کی. کوم ځای کې؟ فی جنات النعیم، په هغه جنتونو د نعمتونو کې. دا څوک دي؟ سلة من الاولین، ایبا یو قطعه او جماعت د مخکنو خلقنا. وقلیل من الاخرین، او ایبا یو جماعت وړوکې د رستنونا. د دې دوه ترجمې دي. د اولین نه یا دا معنا مراد ده چې د تمامو پیغمبرانو علیهم السلام سوا د محمد مصطفی نه چې څومره امتونه تیر شوي دي، نو چونکې 1,24,000 خو پیغمبران دي، او بیا په هغې باندې مؤمنانو ایمان راوړی دی، نو که ډېر لږ لږ هم راوړی دی، نو هغه د امت محمدي د ابتدایي دور خلکو ته په نسبت باندې ډېر زیات دي. او د قلیل من الاخرین مراد امت محمدی دی، چې دغه سابقین به په امت محمدی کې کمی. او دویمه ترجمه دا ده چې سلة من الاولین من هذه الامه وقلیل من الاخرین من هذه الامه. د دې امت محمدی په ابتدایي دور کې سابقین ګڼو، او دا زمونږ را چې راغلی الله دې په مونږ رحم وکړي، دا زمونږ دا یادوي، دا چې راغلی دی نو دا دې کې به کمی، سابقین به دې کې کمی. دا دواړه ترجمې شته. علی سرر موضونتنا، ایبا دا مقربین په هغې تختونو باندې موضونتن چې هغه به اودلی شوي وي په تسمو او په بڼونو د سرو باندې. د سرو په بڼو باندې به اودلی شوي. اودل پیژنئ؟ بڼول ورته موږ وایو. هلکه راشه راکاټ راله وبڼوه. نو وایي چې د سرو په تسمو باندې به دا تختونه او دا کټونه دا به اودلی شوي. متکئین علیها، ډډې به یې وهلي وي په دې کې. مومن به دنیا کې انتهایی ستړی ستومانه، او د دې ستړي ستومانۍ په حالت کې لاړ شي الله ته. نو الله یې داسې ځای ته ورسوي چې مومنه ستا هغه ستړی والی په کار راغی، اوس وهه ډلې، ډډه وهه چې ونه خوځې. ګورې متقابلین، یو بل ته به مخامخ ناست دي. په دنیا کې کله کله د یو بل سره نالګي وي په څه وجه باندې، نو دا سړی نه غواړي چې زه ته مخامخ کښېنمه، نو یو بل ته د خفګان په وخت کې خلک شا کوي. خو جنتیان چې دي نو اخوانا علی سرر متقابلین، دا به رونه او یو بل ته به مخامخ ناست دي. دې کې به لرې سپرخیم نه وي چې په یو مجلس کې ناست دی او د یو حالت ښه دی او د بل نه دی، ټول به یو بل ته مخامخ ګوري او ناست به یې داسې. یطوف علیهم ولدان مخلدون، چکرې به وهي په دې جنتیانو باندې ولدان الکان، خادمان به وي، مخلدون چې همیشه به وي، همیشه به وي الکوانه د دوی، همیشه به الکاني خادمان. او دا دې د جنت میوې، د جنت اوسیدونکي خلک ټول به قدیمي، ځکه خو به الله یې نه بیا، ځکه به الله سره ملاقاتونه کېږي. نو دلته څنګه قرآن وایي ولدانو مخلدون، د دې معنا دا ده چې دا الکوانه به همیشه وي. ستا په خدمت کې چې رواني، نو په سپینګري سړي به ته شرمېږي چې ځان له پې اوبه راوالې یا ځان له پې خدمت وکړې. نه، دا به دقسې هلکانې ټول عمر. او دا چکرې به په څه به ورسره چې چکرې وهي. بیاکواب و اباریق، بیاکواب دا جمع د کوب ده، هغې غټې پیالۍ ته، هغې غټې کاسې ته وایي چې پای کې لاس کښېنئ، او معنا یې ګیلاس هم دی، ګیلاس کې لاس کښېنئ که نه. و اباریق،
او باریک د ابریق جمع ده دا په معنا د جیګونو باندې دی چې دې دپاره لاس کې ومي او خرطوم هغه د اړولو خلم پکې وکأس من معین او ډکې کاسې به من معین د چینهدارو شرابونه چینهدار شراب د هغې ډکې ډکې کاسې به دې هلکانو سه په لاس کې دا به ګرځئ یاره جي دا په د دنیا په شرابو کې خو ګندګۍ دي بیا د سړي سر رستو خوږېږي سړی د هغې نه نشه کېږي ګډې وډې وی او بسا اوقات ایک او دوم ته لاړ شي په پتلون کې ایک او دوم ته لاړه شي او نور هم پکې ډېرې خرابوي نو الله رب العزت فرمایي چې د جنت شراب به د دغه ذمیمو اوصافو نه ګندو اوصافو نه به پاکي او به پکې نه لا یصدعون عنها دا جنتیان سردردی به نه راځي په دوی باندې عنها د څښلو د شرابونه ولا ینزفون او نه بردي د دې نه نشه کېږي دا شرابیان چې وایي نشه شي علامه قرطبي بل ځای کې لیکلي دي نو وایي دا چل کوي چې دا کلونه غوندې ساده شي نو یو نو وایي هغه شراب یې ډېر څښلي ځان یې ډیسکی کړی نو چې ځان یې پرې ډیسکی کړی نو بس چې دا دغه شه نو یو سپی راغی نو دا دې کې خوږوالی مې وي په دې شرابو کې دې کې دا ګوړې مړې دا شی نو پکې اچوي نو دا خولې وله سټه ده نو دی دغه سپي ته وایي چې اکرمک الله کما اکرمتني خدای دې داسې عزت وکړه لکه زما عزت چې دی وکړه او یو بلو وایي هغه شراب څکل چې دا سم پرې ډیسکی شه که نه وبیا راګېستل او مخ او لاسونه یې پېژل اللهم اجعلني من التوابین وجعلني من المتطهرین واجعلني من عبادك الصالحین پوهېږئ پرې باندې نو امام قرطبي وایي چې شرابي دا دنیا په شرابو باندې ته کلونه ساده شي خلک ورپورې لوبې ټوکې کوي وفاکهة مما یتخیرون او میوې به وي د هغې نه چې انتخاب به کوي جنتیان ملکان به یې که نه ورشه هلکه پلانې مې پلانۍ راوړه پلانۍ راوړه اوس یو فاکهه ده هغه خلک وروستو خوري او غوښه مخکې خوري او دلته قرآن فاکهه مخکې کړه وایي د جنت مې خوراکونه به ټول په واکهي هلته به وجود قدیمي خوراک ته حاجت نشته څه چې کوي مزې دپاره کوي پوهېږئ پرې باندې که نه لکه سړی چې ستا موړ میلمه شي نو ته وله ډوډۍ او پولاونه هم راوباسي او فروټ هم راوباسي نو هغه درس په فروټو شروع شي ځکه چې ډېر خواږ موړ دی داسې به جنتیان ماړئ نو میوې ځکه مخکې کړې چې دا به هغې ته ډېرې لذیذي ولحم طیر مما یشتهون او غوښه د مارغه د هغو نه چې یشتهون دا جنتیان یې غواړي حدیث کې راځي یو ښایسته مارغه به داسې راشي اوهو یار دا سړي وخوړی بس درز په پلیټ کې به راشي او ستا مخې ته پکې ورید شوی مشوي ټکی راغلی دی او دارنګې چې کوم دی په اوبو کې پوخ شوی خو ستا مخې ته به راشي د تیکو په شکل باندې یا د نور قسم پخلو په شکل باندې او ستا مخې ته به دا دې ارمان دې کړی او خوره او چې دا دونه ښه خوراکونه او مزېدار ځای نه نو بیا پکې ملګري هم پکار دي وحور عین ای بر دوی بیبیانې حور جمع د حورا ده سرې سپینې ښځې ته وایي او عین جمع د عینا ده چې غټې غټې سترګې نو جنتي ښځې به انتهایی د حسن مالکانی معنا دا شوه که امثال لؤلؤ مکنون ای به دا جنتي زنانه په مثل د هغه ملغلرو باندې د ملغلرو په شکل باندې وی په صفای کې او المکنون داسې ملغلر چې په خپل صدف کې دن نه ګردم پې نه پرېوتی دارنګې به جنت دا زنانه ترو تازه وی هر وختي جزام بما کانو یعملون دا بدلا افسودا کی چې دوی دنیا کې عمل کولو داسې په شوکاته کې ورته میلاو شوي نه دي ښه او نه ورته په خوبونو میلاو شوي دي او نه ورته په اوزګارو ګرځېدو باندې میلاو شوي دا ورته په محنتونو کوښښونو او تکلیفونو باندې میلاویږي لا یسمعون فیها لغوا نه به اوري دا جنتیان په دې جنت کې بیهوده خبرې لغوه څه ته وایي الساقط من الکلام پرېوتې خبره
ولا تأثیم او نبا اوریدوی پدې کې د ګناه خبرې. جنت ته به سنجیده خلک ځي، دا اوپرا او بیکار او ردی غوندې خلک به نه ځي چې هلته به ردي خبرې کوي او ردي مجلسونه به کوي. ها الا قیلا سلاما سلاما، دا استثناء منقطع ده، لیکن قیلا قیلا، لیکن وینا بی سلاما سلاما، دا براگی یو بل باندې په سلامونه وایي. الله رب العزت په سلامونه وایي، فرشتې برادن نکیږي په هر دروازه سلامونه بوایي. و اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، مرګري د خلاص څه خبرې چې خلاص والا څوک دي. ما هم و ما وصفهم، دا څوک دي او د دې صفتونه څه دي او د دوی انجام څه دی. جواب یو باندې چې وی راغی چې یا رسول الله مونږ داسې اورو چې په جنت کې به بیرې وي او بیره خو خپل صاحب ته تکلیف ورکوي، غنی په لاس کې لاړ شي، په خپو کې لاړ شي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې او بودو تا قرآن مجید کې دا نه دی اورېدلي فی صدر مخضودنا، عباده خلاص والا خلق په هغه بیرو بې ازغو کې. بیره به وي خو ازغي به پکې نه وي، هغه ازغي به تې الله لرې کړي او د هر ازغي په ځای باندې به میوه او میوه خبرې لوی لوی دانې به او حدیث کې راځي په هر دانه کې به 80,000 رنګونه، هر رنګ به د بل نه بدلي. اسی نوم یک بیره ده نور بل څه شی دی. عبدالله زیر عباس وایي د جنت میوې د دنیا د میوو سره په نومونو کې شریکي دي، په رنګ کې به ورسره شریکي خو په خوند او تلذذ کې نه دي. نو ځکه وایي وطلح ممزودین، اوی با پاغه کیلو کې ممزودین چې دا به ته در ته وي، داسې به ډکي رانسکوري شوي وي. په دې دا کې سن کې دا باغونه دي، نو دې کې دومره ونې دسې او دا وږی چې کړی هغه وږی د هغې عمرې د ځمکې ته را رسېدلی. پوهېږئ پرې باندې کړه او وذل ممدود، او دارنګي به دوی په هغه سورو اوږدو کې، څونه اوږد سوری به حدیث کې راځي. د توبه یو ونه ده چې د هغې لاندې یو تیز رفتار اسواله پیغمبر خدا وایي 100 کاله منډه ووهي نو د توبه د اونې نه د سوري نه به ونځي. وما ان مسکوب ای به په دې کې اوبه اړولی شوې، روانې اوبه به وي، جاري اوبه به وي. داسې دا قرآن ولې وایي اولین مخاطبین عرب دي. د عرب اوسني حالت ته مه ګوره، اوس یې میرو ته لاړ شه او شړو ته دا مخ بله د انور سیزي او چرته چې په 2 میله کې سوری ولید نو منډې به ورته وایي چې ځان پکې پټ کړي د دې انور نه. د دې وجې نه عربو سپوټي پرې ځایونه راچولي او ګالې پیدا کړی. دا دې وجې نه چې دا انور دا مخونه رال نه سیزي، خطرناک نور اوس هم دی هلته چې په ګاډي ماډي او کور مور کې خو بس ایئر کنډیشنې دي او چې بار ووتې نو اور دی بیا. نو د سوري پته هغه خلکو نه تپوس کوي او د اوبو روانو د هغې نه تپوس کوي، ځکه د عربو ټول عمر دغه شی و چې روانې اوبه ورته الله تعالی هغې ته نه وې ښودلې. د کوی نه به یې په بورقه باندې اوبه راایستلې وه به یې استعمالولې. دا د هغوی ژوند اوس هم کري نو په بمبو کې دی او د دوبۍ د ښار پر منځ کې دا سمندر را دننه کړی دې طرف ته یې تر ایستلی دی. هغه یو ته برد اوبه وي او بل ته چې کوم دی نو دغه وایي دا ډېره ورته وایي او ته په دای کې په دواړو ته چې ځي نو په لانچ کې به پورې وځې داسې غټ نیر زموږ غټ لاندې نیر په شان نیر احساس کړی دی. هغې ارمان دا کوي چې روانې اوبه به چېرته وي. نو ته به وایې چې قرآن دا څنګه وي، دا ستا نه چې ته لښتي روان شوي دي ولې روانې شوي او ته پکې داسې لامبې را لامبې. وماء مسکوب وفاکهة کثیرة، او میوې ډېرې میوې وی. لا مقطوعة نه به ختمېدونکې وي چې د اوړي میوه به په ژمي او ژمي په اوړي کې نه وي دلته هلته به وي. ولا ممنوعه، او نه به په هغې باندې ناغه لګي چې دا وخوره او دا مه خوره. وفرش مرفوعه، او ای با هغه پرشونه او قالینونه چوت د قیمت په لحاظ سره به اوچتي او دا به تکیهګانې او دا به په داسې تختونو باندې وي
چې هغه اسمان سره به لګېدلي او چې صاحب راشي او بټن ووایي راښکته به شي، صاحب به پکې کښېني، بیا به بټن ووایي کوم ځای ته چې دی ځي، نمبر یې به چې پلاني ځای ته ځم پلاني ځای ته ځم. پوهېږئ پرې باندې که نه سم ملکان به جنتیان خو چې سړی ورته لاړ شي. او بیا الله فرمایي انا انشأهن انشاء، دا ضمیر جنتی ښځو ته راجع دی. انا یقینا منګه انشأناه پیدا کړي دي دی جنتی زنانو لره انشاء پیدا کول. نو څنګه پیدا کړي؟ وجعلناه ابکارا ګرځولي دي منګه دی جنتی زنانو لره نوجوانې زنانه. ابکار هغې ته وایي چې هغه شوهر دیده نه وي. کله چې د ښځې سره خاوند یو ځای شي نو بس هغې ته بیا باکره نه ویلی کېږي. خو د جنت زنانه هر وارې چې خاوند د هغې خواله ورځي نو هغه به بکره وي، د اول ځل په شان به ورته معلومیږي. او عربا اترابا، عربا معنا مینه کوونکې به وي. دا زنانه به داسې نه وي چې دا به تا ته ځان هسې دغه کوي د دنیا د دغه دپاره، مینه به یې د خاوندانو سره. او اترابا امزولی به وي، سړي او ښځې ټولې به د 33 کالو وي، د 33 کالو، د 33 کال وي، سړي هم او زنانه هم. دا د چا دي؟ لاصحاب الیمین، دا د ښي لاس والاو خلکو دپاره متعین دي. سلة من الاولین، یو لوی جماعت به د مخکنو خلکو نه، و سلة من الاخرین، او یو لوی جماعت به د رستنو خلکو نه. د مخکنو امتونو به یو لوی جماعتي او د امت محمدي نه به یو لوی جماعتي. او که هغه ترجمه کې دویمه نو یو لوی جماعت به د مخکنو زمانو نه، د ابتدا د امت محمدي نه، او سلة من الاخرین، او یو لوی جماعت به د رستنۍ حصې نه. هغه سابقین ته خو رسېدل ګران دي، خو که موږ خدای پرې متوسطه کې داخل کوو موږ پرې راضي یو. سب خیال دی دې بلې طرح خدای نه پرې کومه سواله وایو. واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. دعا وکړئ یا الله موږ د قرآن په اسرارو لطایفو ترجمو باریکو باندې پوهه کړي. دې سره سره موږ لپاره د کامل مکمل عمل کولو توفیق راکړي. قرآنی نظام د شریعت نظام په تمام جهان خاص کر پاکستان کې راولي. څوک ولا کار کوي کامیابی کې، څوک مخالفت کوي هدایت ورته وکړي، که بد قسمت یې تباه کړي. الله زموږ ټولو په حالت رحم وکړي، خاتمه زموږ ټولو په ایمان کې. څونه زموږ مردگان دي، زنانه نارینه مشران کشران، د مسلمانانو خدای ټول وکړي. څونه بیماران دي الله ټول ته شفا کامله عاجله ورکړي. دا جامعه تعلیم الاسلام مدني الله آباد کړي. خدای موږ د خیر یو قدم ستا د دین د اشاعت او خورول دپاره ایښی د اقامت دین دپاره. خدای دې کې خیر او برکات واچي. څوک دی کې زموږ سره په هر لحاظ سره چې یو کلمې خیر هم زموږ دپاره وایي، الله دې له دنیا او د آخرت خوشحالۍ ورکړي. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي